زه په دا خپل ژوند کې موږ تعلق خلکو سره یې ډېري یعنی دا زموږ اکثره طلاقونه چې اوس راځي هغه له د واده مخکې طلاق سي یعنی زما سره داسې مطلب خبرې پرتې دي چې درته وایم هره ورځ یو نه دوه نه درې کسان داسې شته چې مولوي صاحب ما خو واده نه و کړی کوروالا مې طلاق کړله ما واده نه و کړی کوروالا راسه طلاق شوه ما واده نه و کړی تر خوله مې دا تورې ووتل څنګه تورې دې ووتل ولا مولوي صاحب بس داسې کوزده مې وسو د هغه څه ما بعد بیا داسې کوروالا موبایل پیدا کړي یا نمبر پیدا کړي یا زما نمبر پیدا کړي بس بیا مې خبرې سره کولې بس بیا پرېوشي مې خوا سره بده سوه بس بیا مې در خوله ورته ووته چې پر ما په درې طلاق یې اوس زه څه چم وکړم دا زموږ پخوانۍ زمانه نه ده پخوانۍ زمانه دا کې حیا ډېره وله زموږ په سپین سرو کې زموږ په سپین ږیرو کې زموږ په مشرانو کې ډېره حیا الله یې شوه د الله رسول فرمایي الله چې د کم قوم د تباهي اراده وکړي الله چې د کم قوم د تباهي اراده وکړي الله رب العزت اول حیا جنې اخلي اول حیا جنې اخلي چې حیا یې جنې واخیستله اوس مځکه صفا سوله اوس تا ته لارې خلاصې سولې اوس د الله رب العزت و عذابو ته ګوره بیا یې شکلونه جلا دي خامخا زلزلې نه دي خامخا ډبرې نه دي خامخا اکسیډنټونه نه دي نورې خبرې دي ولې حیا د مابین زه ووتله پخوا به دا زموږ مندې دا زموږ مطلب اناګانې راواخله نیکهګان راواخله پلرونه دا به د خپل کور والا سره دا مجلس مطلب بې ادبي بلله چې زما پلار دی یا زما مور دی یا زما ورونه یا زما میلمانه زه د کور والا سره مجلس کوم اوس پښتانه دی غیرتمند شو دی د انګریز چمونه کوي یاره زما کور والا ده په دې کې څه قباحت دی په دې کې څه پریشاني ده په دې کې څه مطلب ندامت دی په دې کې څه رسوایي ده زما خپله کور والا ده نو چې ستا کور والا ده نو داسې کول پکار دي دا پکار دي نو ځکه نو نتیجه به بیا نه لیدلی چې تا داسې د ازادۍ خبرې دې شروع کړلې نو چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ورځ په بازار کې را روان نو یو سړی دی د یوې ښځې سره خبرې کولې حضرت عمر فاروق پوښتنه جوړ وکړل دا ښځه څوک ده راویې ګرځوئ ویل دا زما کور والا ده نو چې کور والا ده نو ولې په کور کې مجلس نه ورسره کوي چې د باندې مجلس سره کوي او زما کور والا ده نو ښه چې ستا کور والا ده نو هر سړی به ستاسې پوښتنه کوي چې دا څوک ده نو خو په زړه کې دغه خبر راځي چې دا ښځه څوک د خبرو دا ته خپل ځان خپله نه متهم کوې موږ ولې د غلو بازار لره نه ځو موږ د غلو بازار له ولې نه ځو که د غلو د بازاره موږ راووتو یو سړی راباندې پېښ شو ووایه د خو دا غلاوې شروع کړي د چرسیانو د تاریاکیانو د شرابیانو د بدکارانو بازار له موږ ولې نه ځو چې ولاړ سو چې راوځو نو خلک راته وایي او د یم په دغه کار واخته دي نو دا تا خپل ځان ولې په خپله بدنامه کوي یو خو دې دغه ګناه وکړي چې خپل ځان دې خپله بدنامه کوي یو دې دا ګناه وکړي د خلکو په زړو کې ستا په باره کې هغه تهمت چې دی هغه رالیکه څومره ښه سړی ولې دا به څنګه سړی کوي نو کور والا بالکل جایزه ده سلام کلام مجلس خبرې لیکن ځای خو معلوم دی نو ځای خو معلوم دی الله رب العزت ځای ښوولی دی او که ته د باندې تا پر موټرسایکلو په موټرو یو بل ترتیب دې کړی دی پارک دی او په پارک کې بیا تل په کرسۍ کې ناست دی بیا بوتل هغه شی می درته ایښی دی خورې او بیا غلط حرکتونه کوئ بیا پوښتنه وکړي دا وایي ما کور والا ده نو ستا کور والا د الله رسول فرمایي په آخره زمانه کې به دا بدکاري دومره عامه سي لکه خره چې پر دا بازار کې څه سره کوي داسې به خلک ښځو سړی هم سره کوي صحیح سو د کور والا سره زه په دا نتیجه رسېدلی یم چې کله کوزده وسوه د ځوانانو یا زموږ د خویندو د لوڼو نو د واده مخکې د خپل خاوند سره تعلق جوړول سلام کلام کول پوښتنه کول رښتنه کول او الاوال کول یا دغه رقم د سړي د خپل کور والا حال احوال کول دا نه ده پکار که په کوزده کې نکاح تړل سوې وه جایزه ده په جواز کې شک نسته خو دا ضروري نه ده چې هر شی جایز و موږ به هغه کوو دا ضروري نه ده چې خامخا جایزه ده زه بیا کوم لیکن خبره دا ده د دې نتیجې ته بیا ته وګوره بیا پر تا ویل دی ناوخته دی څه کیسه ده نو ولې دی تلواره ده تر هغه ځای تر رسېدو چې دا ستا و د ده د نکاح څه مقصد دی د هغه د رسېدو څخه مخکې بیا ته یې پیل سي بیا ته دا لینک وړاو سي دا مجلس و سلسله چې د هغه ولاړه ختمه سي که په کوزده کې نکاح وسوله بیا د واده مخکې مجلس جایزه دی الاوال جایزه دی خو مناسبه نه دی نتیجه یې صفر را روانه ده په زورو کې به په 999 نکاح وي چې د هغه بیا ناکامه راځي
او یو نکاح به الله رب العزت بیا سره ورسي سره برابر به کیم او که نکاح نه وسوي